نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په آخر زمانه کې بس سړی وي هغه به په سورلو باندې سواره وي او د جماعتونو په دروازو کې به ترې نه کوزیږي داسې سړی به وي چې په سورلۍ باندې به سور وي او د مسجد دروازه کې به ترې نه کوشي تشریح درته کوم مطلب د دې حدیث څه دی یعنی جماعت ته به په سورلۍ باندې راځي چې مانځله جماعت ته راځي دی به په څه باندې راځي په سورلۍ باندې راځي هغې زمانه کې اسونه وو نن زمانه کې موټر سایکل او ګاډي چې کله دې مانځل راځي د کور نه روزي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په آخر زمانه کې به داسې خلک چې جومات دروازې له راځي نو په سورلۍ کې به راشي او د جومات د دروازې سره به کوز شي یو خبره یاد ته کوم دا ولې نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې وفرمایل ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي کور او دس چې وکړي او جومات ته راځي که نه الله تبارک وتعالی په هر قدم باندې تا ته څه درکوي یوه نیکي درکوي یو ګناه دې معاف کوي یوه درجه دې اوچتوي یوه درجه دې اوچتوي په هر کاڼي چې دي په هر ځای چې دې قدم لګي هغه ستا دپاره په ورځې د قیامت باندې ګواهي کوي یعنی مطلب دا دی چې جومات نه څومره لرې یو خو ډېر لرې والی دی که نه زه اوس د هغې ځای نه راځم د هغې ځای نه خو زه پیدل نشم راتلی چې ډېر لرې یې که نه نو بیا به خامخا په ګاډي کې راځي خو مطلب دا دی چې دومره خلک به سهولت پسند شي چې دی به په جومات په ګاونډ کې به د کوري خو چې دی روزي نه موټر سایکل ته به وخي چې جومات دروازې له به راشي نو نبی علیه السلام فرمایل په آخر زمانه کې بس سړی داسې روزي چې په سورلو باندې به سواره وي او د جومات دروازه کې به ترې نه کوزېږي چې مانځله راځي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی نساؤهم کاسیات عاریات علی رؤوسهن کاسنمة البخت العجاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دا سړی به ځان ته په ظاهر کې نیکان وي جماعت نه چې راځي که نه پر سورلو باندې دا په ظاهر کې نیکان حسابېږي خو نبی علیہ السلام فرمایي نساؤهم کاسیات عاریات د دوی د کور زنانه چې وګوري که نه نو کپړې به یې اغوستې او د هغې باوجود به بربنډي دا سړی به په خپله په سورلو باندې جومات ته مانځله راځي په کور کې به د زنانو دا حالت وي چې کپړې به یې اغوستې وي او د هغې باوجود به بربنډې وي یا به یې نرۍ کپړې اغوستي یا به یې تنګې کپړې اغوستي یا به یې نوې کپړې اغوستي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا وفرمایل په دوی باندې لعنت ووایئ په دغې سړو باندې په دغې ښځو باندې څه ووایئ لعنت ووایئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فإنهن ملعونات ځکه دا ښځې ملعونې دي لعنتي ښځې دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لو کان وراءکم امة من الامم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی که ستاسو نه چېرته وروستو بل امت راته که نه کو چرته ستاسو نه وروسته بل امت دی دنیا ته راتلی نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی بیا به د دې امت دا ښځې د هغوی خادمانې وي وینځې به وي د هغوی